بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام نخمن سرا زم محمد فهیم او زم عرفان خان. سمود وړاندې مونږ وکتل چې د کرکنا یو څو ویډیوز مخې ته رالل هغه ته چې کوم یو پرایویټ هسپتال او د هغې لیبر روم کې چا سره کیمرا وه چې چا سره هم وه هغه بیا بعد کې مخې ته راله خبره چې هغه تقریبا ویلې کېږي د 40 نه زیات ویډیوز جوړ کړي دي د هغې لیبر روم کې دننه چې کومې زنانه بیمار وې هغوی هلته علاج له راغلې وې هغه سکینډل مخې ته راغی احتجاج هم وشو ډېرې خبرې اترې هم وشوې خو بیا خلکو نه هغه هر څه ایر شو. نن دې حوالې سره په د سینټ چې کوم د قومي اسمبلی چې کوم داخلي چارو قایمه کمیټي ده د هغې اجلاس وشو او هغې کې بیا دا خبره مخې ته راله چې تقریبا 6 میاشتې زړه ویډیو مخې ته راغلی وه. دې حوالې سره تر اوسه پورې صرف او صرف یو اف آی آر درج شوی دی او د هغې نه پس خلکو نه هیر هم شو چې دا واقعه څه شی وه څوک ذموار و خبره چېرته لاړه. ډپټي کمشنر صاحب دغه اجلاس دپاره هغوی راغوستی و خو هغه لا نړه هلک مصروف و وزیر اعلی صاحب سره د هغوی اجلاس و ځکه د اجلاس دپاره اسسټنټ کمشنر کرک هلته لاړه او بیا غریب هغوی هلته دیوال سره ډېر سات لا ودرو چې آخر ته راغلی ولې ستا کار دی خلاصو دلته ضرورت د ډپټي کمشنر صاحب و چې هغه موږ جواب راکړی وی چې تر اوسه پورې دې حوالې سره څه شوي دي خو جواب چا سره هم نه و. عرفان صاحب ډېره غټه واقعه وه چې مخې ته راله او هر یو کس دا وی چې آخر څنګه دننه کیمره ځي لیبر روم ته دننه کیمره څنګه لاړه او بیا یوه نه 240 ویډیوز مخې ته رالې او هغې کې زنانو علاج روانو ټولو خلکو نه هیر شو. ریاست کردار مونږ ته ښکاره نه شو چې هغه چېرته لاړه او بیا ډپټي کمشنر کوم چې دغې ځای ضلعې مشر و هغه هم په دې باندې بیا اجلاس ته پیش نه شو. فیر صاحب یقینا چې کوم دغه ویل کېږي چې کوم نن د قومي اسمبلی قایمه کمیټي وه د داخله کوم چې د خرم نواز صاحب په مشرۍ کې شوې وه او په هغې کې ایم این ای عصمت الله صاحب دا خبره وکړله چې 6 میاشتې زړه دغه ویډیوز ده او یو ویډیو نه ده 240 ویډیوګانې جوړې شوې وې د هغه زنانو چې هغه په لیبر روم کې وي یعنی هغه ځای کوم ځای کې چې ماشومان پیدا کیږي او د هغې ویډیو جوړې شوي دي او هغه بیا لیک اوټ شوي دي یعنی هغه په سوشل میډیا باندې بیا خوري شوي دي چې په هغې کې د هغه زنانو مخونه هم ښودلی کېږي. یقینا یو ډېر زیات چې چا ویډیو جوړه کړې ده د هغه متعلق چې کله بیا خلک په هغې کې راپاسېدل او هغوی احتجاج شروع کړو او هغوی بیا د کاروایي مطالبه وکړله نو په قایمه کمیټۍ کې دا خبره نن ډسکس شوه چې دومره ویډیوګانې جوړې شوي دي چا چې دا کار کړی دی هغه ته اوسه پورې څه سزا میلاو شوه ځکه چې صرف یو اف آی آر کټ شوی دی. ډېر زیات خلک د خپل شرافت د لاسه یا خپل هغه پټولو د لاسه هم پولیس ته پاره یا هغه خلکو ته لانړل خو آیا دغه سکینډل خو مخې ته راغی په دغه کې ریاست څه کردار ادا کو په دې کې حکومت خپل څه کردار ادا کو موږ خو دغه خاندانونو تذلیل وکړو په سوشل میډیا باندې د اقوامي دنیا کې هغې موږ وشرمول ځکه چې ویډیو موږ د هغوی داسې جوړې کړې کم کس چې دغه ویډیو جوړه کړې ده باقاعده چې په هغې کې په لیبر روم کې یا کوم ځای کې چې اپریشن کېږي هغې کې د هغه اواز هم د هغې سره مخې ته راغلی دی نور خلک هم په هغې کې دي د هغه کس خلاف اوسه پورې څه کاروایي وشوه آیا دغه کس د ډپټي کمشنر نه د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت نه د ریاست نه ډېر زیات مضبوط دی چې هغه اوسه پورې یا کولاو ګرځي یا گرفتاره شوی هم نه دی هغه ته هېڅ قسمه سزا ملاو نه شوه. یقینا تاسو بیا خبر کوم چې زمونږ کومه معاشره یا په دې کې زمونږ کوم طور طریقې دي د ژوند تېرولو هغې سره څوک به هم څوک رانشي پولیس ته به ونه وایي چې کوم ویډیو جوړه شوي دي نو هغې کې زمونږ د کور زنانه هم شامل دي خو دا ډېر زیات د افسوس خبره ده په دې باندې موږ صرف افسوس هی کولی شو چې بیا ډپټي کمشنر د دغه ضلعې بیا هلته که پولیس افسران دي او د هغې نه علاوه چې کوم دغه منتخب نماینده غړي دي په دغه ایوان کې ناست دي صرف هغه نه صوبایي وزیران هغه نه ټول حکومتي مشینري موږ یاد کړو چې هغوی اوسه پورې په دې هکله باندې خاموشي اختیار کړې ده. هغه ورځ هم موږ دغه سکینډل مخې ته راوړو زاهد میرو خیل صاحب نه پلان منځ راوالو مختصر خبرو کوم په هسپتال کې دننه کیمرا دا یو مخکې نه هم د یو سکینډل راغلی اپریشن تیټر کې د هغې یو ویډیو راغلی وه بیا پابندي ولګلی شوه چې کوم ډاکټران دننه اپریشن تیټر ته ځي او بیا خاص کر د زنانو کوم وارډ یې هغې کې به څوک موبایل دننه نه دی الاؤډ دننه به نه پرېږدي یو ډېر ښه ډیسیژن یو ډېر ښه فیصله وه بدقسمتۍ نه په هغې باندې هغه شانتې عمل درآمد ونه شو. مخکې هم موږ دغه سکینډل یا دغه ویډیو چې کوم راغلی و هغه موږ مخکې هم ښودلي وو چې په دې کې پکار ده چې حکومت خپل کردار ولوبوي هغه ادا کړي یقینا هغه خلک به بیا هم مخې ته رانشي که هغه کس ته سزا هم میلاو شي یا د هغه په هکله باندې سره ثبوتونو پیش کولو وي دغه خلک به بیا ځکه هم نه راځي چې د هغوی د پوره خاندان د کورونو چې کومه پرده ده هغه بیا بې پرده
خو بدقسمتي موږ سره هم دغه ده چې دغه شانتي زینا او صرف دغه نه نور هم دغه شانتي ډیر زیات زین دي چې ال دا ډاکټران صاحبان یا دا ټیکنیشن یا دا خلک زی او بیا د زنانه واډوي هغه کې د موبایل استعمال او بیا خاص کر د کیمرې د موبایل استعمال دغه شانتي دا سکندل خلک جوړي او غیبانه بیا خلک هم بلیک میل کوي دغه ټول شتون صوبایي حکومت په دایره اختیار کې دي که هغه وغواړي نو په یو نوټیفیکیشن باندې هغه د پابندیان لګولې شي او هغه د سره انټرست وي چې کوم خاندانونو سره دا کار شوی دی دا به هغوی ته پته وي چې دغه پوجرونو باندې ستيري کی بهرحال عرفان صاحب چې دغه حواله سره چې سره واندي او څه شوی دی هیلث ډپارټمنټ څخه لګیا دی موري خدای هم را دي دا به تاسو کو دی وخت کې مونږ سره د روزنامه مشرق سینیئر همکار او سینیئر صحافي زاهد میروخیل صاحب ټلیفون لاندې موجود دی زاهد صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام فهیم صاحب زاهد صاحب دغه سکینډل مخې ته راغلی او تاسو هم رپورټ کړو هیلث ډپارټمنټ کې هم ډېرې منډې تړلې وې خو هغه وختي ثابت شوې تر اوسه پورې هغې کې هغسې کاروایي مخې ته رانله نن هم د قومي اسمبلی قایمه کمیټي اجلاس و هغې کې دا خبره وشوه چې صرف یو اف آی آر شوی دی او هغې کې هم خبره مخې ته نه تلې اوورال اوسه پورې دغې واقع کې څه شوي دي ګوره فهیم صاحب دا واقعیا تقریبا 2 میاشتې مخکې هیلث ډپارټمنټ په نوټس کې راغلی وه او د هغې نه مخکې یو څو ورځې مخکې بیا تقریبا چې کله د هیلث ډپارټمنټ نوټس کې دا خبره راغله نو یو څو ورځې مخکې د دې کې یو اف آی آر درج شوی و چونکې دا خو د سایبر کرایم د لاندې دغه نو اف آی اے یو درخواست اف آی اے د دې حوالې سره کاروایی کړې وه او مقامي طور باندې هغه ټیکنیشن چې کوم هغه ګرفتار شوی و خو دا خبره بیا الله رابار شو دا 2 میاشتې مخکې دا خبره رابار شو دا د دې نه مخکې دا ویډیوز جوړ شوي وو تقریبا 27 ویډیوز چې دي دا شیر شوي دي خلکو سره لکه ډېر ویډیوز چې دي هغه خلکو کتلې دي او دا تقریبا 40-45 ویډیوز ټوټل جوړ شوي دي خو په دې کې 27 ویډیوز داسې دي چې هغې کې مطلب خلک پہچانېږي چې هغې کې شناخت کېږي د خلکو نو هغه ویډیوز چې کله دغه شو منظر ته راغلل یا چا وکتل نو هغه ټایم کې یو مقامي تنظیم دی د کرک هلته هغې احتجاج وکړو د هغې نه پس دا خبره راوچته شوه چې دا خبره راوچته شوه نو بیا چونکې دلته بدقسمتي دا ده چې د یو جرم دپاره چونکې کوم چې وکټم وي چې کله وکټم تر څو پورې تانې ته نه تللی نو هغې کاروایي نه کوي د هغې کاروایي خو په هغه ځای باندې پاتې شوه بیا د هیلث ډپارټمنټ ذمواري دا چې کومه ذمواري وه هغې کې هغې دا وکړو چې هیلث کیر کمیشن چونکې هغه ډاکټر چې کوم د چا په نوم چې د هسپتال رجسټر و هغه د محکمه صحت ملازم و او هغه سره چې کوم ګاینکالوجست و هغه هم د هیلث ډپارټمنټ ملازم و نو او هغې دواړه ښځه او خاوند وو نو دا خو یو خبره وه چې دا د هیلث ملازمین دي نو هیلث په دې دغه باندې چونکې ایکشن چالو کو خو هغه ټیکنیشن چې کوم هغه یو پرایویټ ټیکنیشن و فهیم صاحب نو هغه د دې په جورسډکشن کې زما په خیال باندې نه راته او دی صرف اف آی اے ته وویل هیلث ډپارټمنټ چې د هغې خلاف کاروایي وکړي یو هفته مخکې هغه هسپتال سیل کړی شو مکمل کمپلیټ بند کړی شو چونکې هغه هسپتالونه فهیم صاحب کوم چې د ویډیو مناظر دي هغه چونکې هغه خلکو بې پردګي خو شوی یا نه شوی هغه خو ځان ته یو پوینټ دی ځکه چې هغه ډېر نه ښکاري په هغه ویډیوز کې خو ویډیوز کې دا ښکاري چې په لیبر روم کې یو زنانه هم نشته ټوټل 8 کسان سړي دي نو په دې حوالې سره دا ډېر یو تشویشناکه خبره وه په دې باندې چې ما بیا ډپارټمنټ حکامو سره خبرو شوه نو هغې وویل چې دا خو روټین دی په پرایویټ هاسپټلز کې دا یو روټین دی چې هلته زنانه اهلکارانې چې کوم وي هغې تعداد ډېر کم وي هغه نه وي خو چونکې دا کیسونه رپورټ کېږي نه او دا پهله یو کیس و دا رپورټ شو هغې دا وویل چې دې کې به مونږ سزاګانې ورکوو دا وه چې اسپتال بند شو 10 لک روپۍ جرمانه ولګېدله او د هغه دواړو ډاکټرانو د لایسنس کینسل کولو دپاره پی ایم ډي چې د دې درخواست کړی دی نو بیا د هغې خوښه ده چې هغې لایسنس کینسل کوي که نه دا هیلث کاروایي کړې ده خو د دې په بسایډ باندې چې دی کوم چې قابل دستاندازي جرم دی نو هغې کې هغه ټیکنیشن چې دی چونکې د هیلث ملازم نه دی نو هیلث ډپارټمنټ هغه خلاف درخواست کړی خو هغې باندې اوسه پورې څه کاروایي نه ده شوې زاهد صاحب همدغه بنیادی خبره مونږ وکړله چې لیبر روم دی د زنانه وارډ دی یا هلته دغه ماشومان پیدا کیږي د تشویش خبره دا ده چې هلته یو زنانه ډاکټر هم په نظر باندې نه راځي ټول سړي دي دویم خبره په هغې کې دا چې کوم دغه هسپتال د هغې ان او سی میلاویږي د هیلث کیر کمیشن د لاندې نو آیا هغې سره لپاره دا ضروري نه ده چې کوم مقصد دپاره هغوی هسپتال کولاوي یا دغه لیبر روم دی په هغې کې به څومره زنانه ډاکټرانې موجود وي آیا صرف د هسپتال سیل کولو سره یا په هغې باندې 10 لک روپۍ جرمانه لګولو سره بس هغه معامله ختمه شوه ګوره عرفان صاحب که دا اسپتال وی چونکې او دا صحیح طریقې سره هیلث کیر کمیشن رجسټرډ کړی وی ځان سره اول نه
نو بیا به دا دی کمپلیټ نه بندو بیا به دی د څه کول چې صرف د 2 ډاکټران چې کم دي د دې خلاف به کاروایی کوله چونکې دا هسپتال اونه دا چونکی په یو غیر قانوني طریقې باندې لکه هیلث کیر کمیشن کې چې کوم خلک ناست دي هغه دغه خو نه دي په یو وینځلو خلک خو نه دي هغه چې کوم خلکو لغي صرف رجسټریشن کړی دی کریکټ سوکتلی نه دي د دې خو ټوټل دلته شل دي یو انسپکټران دي هغه خو په پیښور کې نشي کنټرول کولای معاملات نو کریکټ تل سوق دي الته نه چې خلک کم راغلي دي بس هغه صرف ډاکومېنټس راوړي دي دا ډاکومېنټس بل عرفان صاحب د مزه خبره ده چې دا ډاکټر خزو خوند غواړي چې دی دا په وومن میډیکل هسپتال کرک کې تعینات دي او دغه ته چې کوم د خوند چې کوم سرجن دی د پوسټ نشته دی او د تعینات دی دا یو سوال خبره ده چې په سرکاري هسپتال ته مخامخ بیا د خپل کلینیک او زاید صاحب دلته یو نقطه ده زما چې کوم هغه د سرکار ملازم دی د محکمه صحت ملازم دی آیا هغه بیا خپل نجی کلینیک یا دغه شانته د یو بلډینګ نه خپل لیبر روم جوړول چې هغه د اختیار وي د اجازه وي ګوره عرفان صاحب کوم کې جدي کې چې کلینیشن کم میډیکل افسران دي یا کم سپیشلیست ډاکټران دي هغه ته بالکل اجازه یې کولای شي خو هغه د هسپتال مخامخ نشي کولای اسه د قانون مطابق دی په خپل کورونو کې کلینیک کولای شي خو اذروایز چې دي ته څوک نه وي نو دی په بازار کې کلینیک کولای شي هغه باندې صفابندي نشته ده خو عرفان صاحب سوال د ټولو نه غټ داده چې چونکه دی چې کم سرجن دی چې په کم پوسټ تعینات ته یو خو په سرکاري هسپتال کې هغه پوسټ نشته بل غیر قانوني تور باندې د اپریشن چونکه هغه اپریشن تھیټر دینا هغه پورا یو هسپتال دینا الته یو کار کوي نو دغه یو جرم چې دی چونکه د هسپتال نو او د پک اپریشنونه کول بغیر اجازت نه دا یو جرم ګڼل کیږي اذروایز د ډاکټر په دغه کیډر کې چونکه د په جنرال کیډر سره تعلق ساتي نو د په دغه کیډر کې چې کوم دی په نجی کلینیک باندې د ډیوټي نه پس هیڅ قسمه صفابندي نشته ده خو چونکه هسپتال ته مخامخ د دغه نو د ظاهريږي چې په هسپتال کې چونکه سرجن نو په سرکاري هسپتال کې نو سرکاري هسپتال ته به څومره خلک راتل هغه به ټول ډایورټ کېدل د دني چې کلینیک ته ځکه چې الته یو سرجن خو موجود وو په هسپتال کې دغه پوسټ نو دغه کار نو هغه به عام میډیکل افسر کار کو نو کله چې هغه خلک راغلل الته به سرجن نو بیا به هغه ټول خلک الته پرایویټ زاید صاحب چې کوم د هیلث ډپارټمنټ 2 میاشتې اول دغه انکوایري شروع کړې و د خزه خاوند خلاف یو هغه کم حد ته ورسېدا او بل په دغه جرم کې آیا سټیټ په خپل نشي پارټي کې دی چې دغه سلويخونه بره ویډیوز جوړ شوي دي نو موږ به انتظار کوو چې بل کس راشي او هغه درخواست وکړي او سټیټ بستر کې پټې کړي بالکل زما په خیال باندې چونکه دا د فرد خلاف جرم دی او سټیټ دا نه غني چې یاره دی کې د سټیټ خلاف جرم شوی دی یا د نور چې کوم مذهبي قوانین دي دغه خلاف ورزي شوی د سټیټ زما په خیال دا نه غني سټیټ دا غني د سټیټ کم خلک چې دی یا اداري چې کوم دی هغه دا غني یا پولیس یا کوم اف آی ای دا خبره غني چې چې تر څو پورې فرد نه راغلی مطلب ګوره هغه خزي چې دی یا کوم زنانه چې دی یا د هغه چې کوم متاثرین دی هغه کې څوک مخ ته نه دی راغلی تر اوسه پورې او هغه د طرف نه چا اکشن نه دی غوښته نو په دې وجه باندې دغه خبره کمزور ده خو یو کار دا وشو چونکه قانون کې اول نه دا خبره ده چې په لیبر روم کې به خامخا زنانه موجود وي او که زنانه چونکه موجود وي نو بیا هغه کوم زنانه چې ټریټ کیږي دا غي زنانه به هم څوک موجود وي هغه خوندم کې دی شي هغه نور څوک هم زنانه بل زنانم کې دی شي دا ډېر دا ول نه ډېر یو ضروری خبره ده خو چونکه دا کیس شو نو هیلث کیر کمیشن بیا د خپل دغه ثابتولو د لپاره کارګر ثابتولو د لپاره دا یو دغه جاری کو یو لیټر جاری کو چې په ټول صوبه کې به کوم پرایویټ هسپتالونو دی پاره کې په لیبر روم کې زنانه خامخا موجودګي ضروری وي نو کومه موږ سره فورس نشته دی نو دا اصل یو بیانو انکوایري څومره زاید صاحب چې کوم دغه اجازه ورکړې شوې ده نو آیا دا په ذات خود یو جرم نه دی چې دا غي سره هغه شانت سټاف نشته یا چې کوم ضروری ګرځولې شوې دي هغه لیډي ډاکټر یا ګایناکالوجست یا زنانه سټاف هغه دغلت نشته نو دا په خپل باندې هم یو جرم نه دی نو هیلث کیر کمیشن خلاف هم بیا یو انکوایري یا یو کاروایی په کار نه ده او بالکل عرفان سے بول د فہیم سے دا جواب فہیم سے انکوائری کې 10 लाख रुपए چې کم دی هسپتال جرمانه شو همیشه د پاره بند کړی شو چونکه هیلث ډپارټمنټ د ډاکټرانو خلاف نور څه کاروایی نه کړي خدای کړي دا چې چونکه هیلث سیکټری ته دا ویلي دي هیلث کیر کمیشن چې تاسو پی ام ډی سی ته یو لیټر وکړئ او هغه ته وایي چې د دې لایسنس چې دا کینسل کی
د دې مطلب د ډاکټرۍ دا کینسل هغه لا نه دی شوی هغه کې لا اسم نه دی شوی باقي هسپتال بند شوی دی او هغه دغه شوی دی بیا د عرفان صاحب چې کوم خبره وا چې یاره تپوس نه کیږي د هیلث کیر کمیشن نه نو بالکل دا ځکه د 2015 نه عرفان صاحب مخکې چې کوم د هیلث ریګولیټری اتارټي وا د کې یو 3 یا 4 کسان ټوټل د ټول سټرنث او مغه سټرنث چې کوم دی په 2015 کې هیلث کیر کمیشن جوړ شو او مغه ټول سټاف راوستو او ملته کینو بیا د دې لپاره چې یو خود مختار باډي و د یو کال نه چې د هیلث ډپارټمنټ په خپل چلی دی خود مختار باډي له اوسه پورې د چیف ایگزیکټیو انتخاب نه دی شوی د ډایریکټر اپریشن وته د هیلث ډپارټمنټ نور لګل نو موږ دا ویل شو چې دا د هیلث ډپارټمنټ یو پارت ته پیرالل پارت په تور باندې غي چلی دا غي ګوره غي خو صرف دا وکړو خو دا غي غټه ریسپانسیبিলিټي دا جوړیږي چې په دې ټولو صوبه کې چې هیلث ډپارټمنټ د لاندې څومره نيجي کالجونو کې پیرامیډکس او ټیکنیشن او نرسانه تیاریږي نو دا غي اس قسمه ریکارډ دي سره نشته دا غي د لپاره د کوډ اف کنډکټ خبره نشته ده د غي د ریګولایزیشن د ریګولر کولو د لپاره خبره نشته ده چې دا کسان چې هیلث ډپارټمنټ ته کم از کم پتی چې موږ سره پرایویټ سېکټر کې دومره خلک تعداد دي دومره ډاکټران دي دومره ټیکنیشن دي اغه د هیلث د کوډ اف کنډکټ نه خبر دي د درس نه خبر دي کنه دي خبر نو زما په خیال هیلث کیر کمیشن خو یو کال نه د غي بورډ اف گورنر نشته ده او هغه هیلث ډپارټمنټ یو پیرالل تور باندې چلی او اول د 2015 هیلث کیر کمیشن ایک دلان دی هغه خود مختار اداره ده په کار چې هغه په خپل کارو کې خدای باوجود هغه یو کالو شو هیلث ډپارټمنټ په غیبه نه ټیکور کړی دی او د خپل یو چیف ایگزیکټیو هم کې نولې دی او ډایریکټر اپریشن هم کې نولې نو زما په خیال باندې ځکه خود مختار طریقې باندې هغه فیصله نه کیږي کوم چې د ادارې په کار وي او ټول په کارو ډیر زیاته مننه زاهد میروخیل صاحب فهیم صاحب خبرې بده کې نوې سکندل مخه دراغلي چې د هیلث کیر کمیشن سکار دی ټیک دی حکومت تاسو اداره خود مختار کوي هغه ته ور کوي چې دا با اختیار وي خو که هغه کار نه کوي نو د هغه اختیار ځان سره وساتي چې تاسو خود هغه سی او نه یا دغه د مشر نه تاسو کوي تاسو یو اداره خود مختار کړله پورا هیلث ډپارټمنټ ځان له یو دنیا دا هغه بیا ټیک ور کوي د هغه ټول معاملات ګوري بیا هغه ډپارټمنټ نه وسوک تاسو کوي بالکل منسٹر صاحب سره دوه غدي هغه سره دومره وخت نه چې تاسو دغه نه تاسو کوي یو دومره چې کوم ویل کېږي د 15 وختو پورې ویډیوز دي نو تاسو 15 خاندانونو پردا هغه به پردا کړه د هغوی ټول ژوندم هغه په او بهرحال د کې فاصله کوم سټیټ ته د سټیټ ذمہواری د کې هغه سټیټ ذمہواری چې ذکر وکړه سټیټ ردا منی نه چې دا زمون خلاف جرم شوی دی او سټیټ ذمہواری که هغوی ګڼلې نو هغه به اوسه پورې رایښ شوی هغه به ودنه وي دا ویډیوز شیر شوي دي دغه ریپورټ شوي دي دغه ډیپټي کمشنر ته دا به ریپورټ شوي چیف سیکرټري ته دا به ریپورټ شوي صوبایي حکومت ته دا به پولیس ته ریپورټ شوي خلکو عزت هغه اختیار نه دی نه هغه کې دلچسپي اخلي قسمتي خبره دا ده الله دې نه کړي چې دغه قسمه حالات یا دغه قسمه واقعیات د خپل انسان سره په خپل کور کې راشي هغه ته بیا احساس پته لګي چې دا څومره د بهرحال ډېر افسوسناک پهلو دی چې اوسه پورې ډاکټر او ښځه دواړه کولو ګرځي لګیا دي دا هغوی لایسنس اوسه پورې منسوخ نشو صرف 10 لک روپۍ قیمت ولګېده د هغې ټولو زنانو د عزت کم چې دوی ویډیو مخې ته راوسته ادارې چرته اوده دي حکومت چرته اوده دی او چې کوم درې واکداران دي هغه چرته اوده دي یو وړه شنده واخلو پروګرام کې اوزل بیا هر کله فهم صاحب 13 هفته صوبایي اسمبلی اجلاس او پای کې د اپوزیشن رکن خبر وکړه چې د خیبر پختونخوا اته یونیورسيټانو کې وایس چانسلران نشته رجسترار نشته نور چې کوم انتظامی وحدي دي هغه خالدي او حکومت ودنه ده خود دلچسپي نه اخلي چې اوس د پورې د وایس چانسلران نشته او تاسو د یونیورسيټانو انتظامی امور او مالی امور هغه د شانتي چلوي هغه د وجنه په تعلیم باندې هم اثر پریوزي د هغه د وجنه ډیر زیات اختلافات هم وي څوک د چا په سپرویژن کې کار کوي څوک نه کوي چې کوم مشیر دی د اعلی تعلیم خلیق الرحمن صاحب جواب ورکو چې بس اکټ بالکل ریډي دی تیار دی کابینه نه بس اپروول غستلی او بس بل ورځ بیا اسمبلی ته پیش کول دي دا هغه په فلور باندې اپوزیشن ته جواب خیر ورځې په هغه کې هم تیرې شوې دا اکټ کوم ځای کې تیار دی کله به دا کابینټ میټینګ وي کله به هغه ته راځي منظوري به ورکوي کله به بیا اسمبلی ته راځي هغه یو ځان ته ډیبیټ اکټ کې څه دي
چانسلر صاحب شاهفرمان صاحب وایي چې موږ د دې د طریقې کار بدل کو د وایس چانسلرانو چې کوم اپوینټمنټ دی د کې ډېر زیاتې خامیانې دي په کار چې دا موږ بدل کو هغه دا غواړي چې ضروری نه ده یو پروفیسور صاحب پی ایچ ډي ډیګري هولډر د هغه ریسرچ پیپر ډېر زیاتې شوی وي د هغه 15 کاله ایکسپیرینس وي خو چې دغه په مینجمنټ کې دغه په ایڈمنسټریشن کې ایکسپیرینس نه وي او د هغې د وجې نه د یونیورسټۍ ټول معاملات ګډ وډ وي نو په هغه صورت کې بیا موږ غواړو چې دا طریقې کار بدل شي هغې چې کوم اکټ راوړي یا په هغې کوم ترمیمونه دوی وخت په وخت باندې راوړي دي هغه اکټ اوسه پورې پوره کیږي نه د چانسلر صاحب څه خواهشات دي د یونیورسټۍ دپاره به قانون جوړیږي او هغې کوم تاسو ته وایم چې ولې د یونیورسټۍ پروفیسران صاحبان ولې په هغې باندې بیا ډېر زیات ریزسټ کوي ډېر د هغوی هم تحفظات او اظهار دي دغه یو ډیبیټ روان دی د یونیورسټیانو دغه معامله حل کیږي نه فهیم صاحب موږ سره د پېښور یونیورسټۍ د پیوټا صدر ډاکټر فضل ناصر صاحب ټلیفون د لارې شریک دی غواړم چې اول د هغوی رای واخلو ډاکټر فضل ناصر صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو مننه جی السلام علیکم ډیره مننه فضل ناصر صاحب ډیرو ورځو راسي د چانسلر صاحب هم دغه خواهش دی هغه چې د طریقې کار ټیک نه دی د وایس چانسلرانو کوم اپوینټمنټ چې دی یا په دې کې چې کوم دوی انتظامی او مالی معاملات چلیږي هغه کې ډیر زیات فرق دی زه غواړم چې د معاملات زه ټیک کم چې کوم نوې اکټ راوړي او که واقعي د هغې سره د ټول معاملات ټیک کیږي نو په هغې کې پروفیسرانو صاحبانو ته تحفظات د څه خبرې دي عرفان صاحب داسې ده چې که تاسو وګورئ موږ به چېرته هم د دې اختلاف نه لرو چې یاره دوی د امپلمنټ نه کوي خو تاسو ټول دنیا وګورئ بیا که ټول دنیا نه راشئ نو سارک ریجن وګورئ ایشیا وګورئ تاسو یو یونیورسټي په دنیا کې وښیئ موږ ته چې هغه وایس چانسلر یا ریکټر یا پریزیډنټ هغه نان پی ایچ ډي یا پروفیسر وي دا چې په دنیا کې یو مثال هم موجود نشته دی جی دویمه خبره دا ده جی چې سمپل په یونیورسټۍ کې چې لیکچرر برتی کیږي دي نو د هغه کرایټیریا مینیمم الیجیبیلیټي د هغه د ایم فل او تاسو سوچوګئ چې وایس چانسلر به ماسټر راځي نو دین اندازه ولګوئ چې هغه به په یونیورسټۍ کې د لیکچرر جوګنۍ د برته خو هغه به وایس چانسلر اخلي دویم امپورټنٹ خبره دا چې دا دغه چې دی د وایس چانسلر this is not an administrative position دا یو academic کم administrative position دی جی لکه زمونږ دي اتھارټیز دي د یونیورسټیز اتھارټیز رن کوي هغه سینډیکیټ دی هغه سینټ دی هغه اکیډمیک کونسل دی او په دې کې د ګورنمنت هم ریپرزنټیشن وي او د اکیډمیک هم ریپرزنټیشن وي د چانسلر نومینیز په دې کې ناست وي نو دا ټول فیصلې هغه باډي وایس چانسلر خو یو ایکټیو دی هغه قانون لاګو کوي امپلیمنٹ کوي کوم چې د سینډیکیټ او سینټ ورکړي جی ډاکټر صاحب جی سر تاسو आवाज غیب شو ډاکټر صاحب دا ته وایي چې کله مونږه خبره کوو تاسو هم ذکر وکړه چې لیکچرر د پاره هم ایم ایس پکار دی ایم ایس نه کم تعلیم یافته کس چې کم دی هغه یونیورسټۍ کې لیکچرر نشي لګېده بیا وایس چانسلر یو ماسټر ډیګري هولډر دوی راولي دې کې د ایچ ای سی کردار چرته دی لیکچرر د پاره خو خیر ایچ ای سی دا ټوله کرایټیریا کلیر کړی دا چې پروفیسر به څنګه وي اسسټنټ پروفیسر به څنګه وي ډین به څوک وي نو دې وی سی د پاره آیا ایچ ای سی به غلی پاتې شي ګورې دی چې سی تورمان سے ټایم کې یو ماډل اکټ راويسته نو پاره کې دی یو سټرکچر ورکړی دی دغه د پاره د وایس چانسلر د پاره چې مینیمم کرایټیریا او پی ایچ ډي وي جی سی خو په دې باندې اوس مولاړه دی جی صحیح ده هغه د دې نشاته شوی نه دی جی بالکل نه دی شاته شوی د خبرې مې چې هغه با پی ایچ ډي باندې کمپرمایز وکړي نو دا خو کلیر کټ سټانس دی جی نو صوبایي قانون لاغه خلاف راځي دا آیا قانوني تور باندې بیا لاګو کیدی شي نو ګورې جی دا خو د پریروګیټیو دی کنه جی اصل کې چانسلر صاحب خواهشدار دی چې د یونیورسيټیانه مونږ کنه جی نو کم لیول ته مونږ بوتل غواړو مونږ د سارک سره کم کول غواړو مونږ د ایشیا کې کمپیټ کول غواړو که دنیا سره کمپیټ کول غواړو ګورې جی 1974 تو پېښور یونیورسيټي په چلیدا 1973 چې کوم آئین پاس شو دا غي لاندې دا اکټ جوړ شو هغه اکټ جنن سبا هم بنگلاديش ډاکا یونیورسيټي کې لاګو دي مونږه فالو کړیو دا غوي هغه که تاسو ویب سټ تلاړ شئ جی تاسو هغه وګورئ نو دا غوي ما غیب ته کم چې زمونږ د پېښور یونیورسيټي پنجاب یونیورسيټي
سند کراچي یونیورسيټي ټول یونیورسيټیانو اډاپټ کړو نو لہذا او دا کرایټیریا خو هم دي چې دا سما اوس ایگزیسټینګ دا هم دي 2016 کې دی پی ټی آی زمون ګورنمنت جوړ کړو او ډیره ښه کرایټیریا مخکې یو بل کرایټیریا جوړ کړو چې هغه ډیره سپرینجنټ و په هغه وخت کې ورته مونږ وی چې مونږ نه تاسو مونږ سره کېنه چې مونږ دا کې کرایټیریا ډیوایس کو چې تاسو ته پرابلمز نه وینو هغه مو ته پرابلم بیا په 2016 کې لګ ریلیکس کړه اوس چې دا دومره بیلنسډ کرایټیریا دا چې تاسو چاته مو نه بو چې دا ډیره بیلنسډ کرایټیریا دا مینجمنت کې امپروومنت راول او خپل پکار دي چې نه دی هغه خو باډیز دی باډی سټرنګتن کې پاره کې امندمنت کې فضل ناصر صاحب فاینانسز دی د یونیورسيټي وی سی ماسترز ډیګري هولډر راځي یا پی ایچ ډی ډیګري هولډر چې فندینګ ورته نه کیږي دا ایچ ای سی نه یا د پروینشل ګورنمنت نو فاینانشل پوزیشن نشي ښکېدی فضل ناصر صاحب دوا فورم دی اپیکس فورم تاسو ورته وایي چې یونیورسيټي کوم معاملات هغه کې ډیسکس کیږي سندیکیټ او سېنات تاسو څنګه نه چې آیا په دې دوانو کې غټ فورم کوم یو دی سندیکیټ ته یا سېنات ته سېنات غټه باډي دی جی سېنات غټه باډي نو سېنات ناصر صاحب یو پښتنه دلته دا چې سېنات غټه باډي دا نو د سېنات فیصله بیا ولې یونیورسيټیانی نه امپلیمنٹ کړي دا خو دي تاسو به یو مثال راکې چې هغه نه امپلیمنٹ شي دا افسوس خبره خدا ده جی دغه یونیورسيټیانو چانسلر گورنر شاه فرمان سے پخپل زمونږ سره میټینګ کې دا خبرې کړې دي چې د ګومل یونیورسيټي سمرا مالی اخلاقی کرپشن سمرا معاملات راغلي او هغه باقاعده یونیورسيټیانو ته ویلي دي او د هغه د وینا باوجود هغه کار نه دی شوی دویم خبره هغه چې کم خبره کوي چې الریډي 2 اربونه روپۍ خرج کی او د هغه نه کال پس یا شپږ میاشتې بعد بیا راځي او زمونږ نه د هغه پیسو اپروول اخلي که فرض کا حکومت سرکار دغه طریقې کار کې بدلون راوستل غواړي آیا په هغه هم تاسو تحفظات دي نه په دې تحفظات نشته چې شاه فرمان صاحب د زمونږ 2 کالونه نه دی کړی جی 2 کالو چې د پیښور یونیورسيټي سېنات نه دی شوی چانسلر صاحب ټایم نه دی راکړی چې یونیورسيټي ګناه ده کله چانسلر افیس ګناه ده جی نو چې کم کړی نو هغه هم نه امپلیمنٹ شوی ځکه هغه وایي چې دا سیستم بدلول غواړي ګورې جی نه جی په د سېنات میټینګز په اکټ کې منډیټری دي جی منډیټری صحیح زموږ د یونیورسيټي 2 کالو شو سېنات نه دی شوی امپلیمنټیشن خو دې بیا وروسته فیز دی سېنات نه دی شوی نو فیصله به څنګه کیږي چې پاره کې او چې گورنر چانسلر جی سندیکیټ کم اوس کچرته ریګولر وی سی وی تاسو ګورئ چې ریګولر وی سی نشته نو هغه فیصله څنګه امپلیمنٹ صحیح شو ډاکټر ډېر شکریا تاسو مونږ ټایم راکړ او څنګه چې ډاکټر بدر خبر وکړه چې اوس پورې اډو سېنات اجوي مصروفه به گورنر صاحب وخت به سره هغه نه چې د ټایم ورکی خو بهرحال که دومره ډېر یونیورسيټیانو کولاوي هر ډسټریکټ کې یونیورسيټي لپاره مونږ منډه ترډه وخو لګي چې دا مونږ هر ډسټریکټ کې څنګه کولاو کو الریډي دیش ته مونږ خبر رسول ده نو بیا گورنر صاحب لوم لک ټایم ورکول پکای چې اجلاس راو واړي تاسو کې چې اجلاس نه کوي به امپلیمنٹ کیږي بس څنګه 2 کالو کې یو اجلاس نه دی شوی تاسو نو یو پښتنه کوم تاسو ډېر زیات په دې فیلډ کې تجربه ده وسیع تجربه ده وایس چانسلر په میرټ اپوینټ کیږي یا 13 وختونو کې یا د طریق انصاف 13 دور کې هغه چې ځان سره کم ایڈمنسټریټیو پوزیشنز دي که هغه د ټریګرار دی که هغه د فاینانس ډایریکټر دی که هغه د کنټرول ایگزامینیشن شو ډین ایکس واي زد څومره دي دا په میرټ باندې کې کدا وی سی خپل ټیم اپوینټ خپل خوخه نو چې هغه په خپل خوخه باندې چې د وایس چانسلر اپوینټمنټ په میرټ باندې نه کیږي هغه په سیاسي بنیادونو باندې کیږي څنګه ټول شوی دي زیاتره وای دوه درې پکې وي خیر دوه درې خیر د کې دي یو دوه یا درې تاسو خیر بیا خبره 15 ته ورسول دومره بنئ بیا چې هغه خپل ټیم ځان سره جوړ کړي د دې خبرې سره ګارانټي ده چې آیا هغه کارونه به ټول په میرټ باندې کیږي یا هغه سیستم به ټول زیات ټیک شي دا یو جنون خبره ده چې د چانسلر د لپاره هم بیا پکار دی چې دا هم د تعلیم څخه شرط لګي لکه گورنر اوس سند سمره تعلیم دی زموږ تعلیم دی فهم سه باغ چې کوم یو مخکې شرط لګیدل او بي اي کوالیفیکیشن او هغه بیا چانسلر د لپاره اوس تاسو خبره وړي چې کوم طریقې کار دی د هغې لپاره مخکې یو سلسله روانه ده او جوړه ده او هغه کوي نو یقینا ټیک دی چې هغې کې به د نوي موجوده دور سره به هغه شانتي مواصلت نه خوري هغې کې به څه لږ ډېر بدلون ضرورت وي که دغه شانتي کرایټیریا تاسو سیټ کوئ چې کومه د وایس چانسلر د لپاره کوئ او تاسو بیا وایي چې د چانسلر د لپاره هم شي نو تاسو بیا دا وګورئ چې بیا هغه ستاسو ملک د پرایم منسټر د لپاره هم پکار دا بیا تاسو وګورئ چې هغه ستاسو صوبې د وزیر اعلی د لپاره هم پکار دا حل چې نن درې یا کاله پس موږ دا ګورو چې انډیا موږ نه مخکې شو افغانستان مخکې شو بلکې چې کوم دا سیګمنټ ټایم هغه کې چې کوم د کوم خلکو کم کار دی نو هغه خپل کار کوي هغه کې خلک دا کار نه کوي چې څوک په کم کار باندې نه پويږي او هغه
هغه لاړ شي په هغه پوزیشن باندې کینې هغه چې زه دا کار کولی شم د هغې نه بعد هم معاملات دغه شانتې را روان دي. ضروري خبره په دې کې دا وه چې چانسلر صاحب ډېر زیات خواهش لري او هغه وایي چې او دې ځای کې ډېر زیات لوپ هولز دي، دې ځای کې ډېر زیات خامیانې دي، نو په کار چې څومره سټیکس هولډرز دي هغه ټول راټول کړی وی، د هغې سره یو مشاورت کړی وی او د هغه مشاورت نه بعد یو ترمیم په شکل کې دغه اکټ مخې ته راغلی وی، هغه به نور هم جامع او هغه به نور هم خو بجای د دې چې دغه ترمیم راځي او په دې کې بیا اپوزیشن جماعتونه خپل سیاست کوي، د یونیورسټیانو پروفیسوران صاحبان خپل احتجاج کوي، نو بیا به هغه معاملات طرف ته لاړ شي. بالکل عرفان صاحب صحیح وایي چې داسې ممکنه نه ده چې ټول پروفیسوران چې کوم دي هغه مافیاوي، ټول ټیچران چې کوم دغه مافیاوي، څه خلک به پکې ښه وي، نو پکاره چې هغه خلک ځان سره کېنوي 1 2 3 15% خو به ښه وي که نه، کم از کم هغوی ځان سره کېنوي او ووایه چې دا کسان موږ سره او موږ د دې مشاورت سره دا قانون نوی راوړی دی. امید لرو چې دغه نوی قانون چې کوم راځي هغه به زموږ د یونیورسټیانو ښه والي دپاره وي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. عرفان صاحب پرون یو پیښه مخې ته راله چې یو واده فنکشن و، هغه ځای کې چې کوم خواجه سرا و هغوی ته یو بیا په یې باندې فایرنګ وشو، هغې کې یو خواجه سرا په حق ورسېده او بل زخمي و او هغه چې کله د خیبر ټیچینګ هسپتال ته هغوی راوسته د هغه علاج یې کو او ډاکټران دا وایي چې کافي حده پورې سټیبل و او موږ چې د هغه علاج کو چاهت د هغې خواجه سرا نوم و، نو څه وخت کې چې موږ د هغه علاج کو هغه وخت کې یو کس راغی سپینو جامو کې او ورسره 2 3 ګنمین و، نو د ته موږ خو علاج کوو څه کوې لګې هغه خواجه سرا لاس نه ونیوه، په زور یې اوټي ته بوته. هغه دا ووایي چې زه ډي ایس پي یم، احسان شاه مې نامه ده، ډي ایس پي ټاون یم، زما دا علاقه ده. او بیا هغه بقول د خیبر ټیچینګ هسپتال هغه مختلف خواجه سراو ته ووایي چې تاسو د ډاکټران دي د دې بیهیویر څنګه تاسو سره دی، نو هغوی یې زموږ خلاف نور هم بړکا وکړل او هغه ځای کې دا خبره وکړه کوم چې د هسپتال پروټوکول دي هغه ټول یې وایلټ کړي دي. یو لیټر هم هغوی لیکلی دی د هسپتال انتظامیه CCPO ته او هغوی ته دا ویلي دي چې تاسو د دغې DSP خلاف مقدمه درج کړئ چې د زمونږ ډاکټرانو خلاف څنګه نازیبه الفاظ استعمال کړي دي، هغه ته بد رد ویلي دي او بیا چې کوم د هسپتال کوډ اف ایتھکس دی یا کوم قوانین دي د هغې هم خلاف ورزي شوې ده. تاسو ډي ایس پي ټاون نوم واغستو، نو ما داسې یو خبره را یاده شوم، زه تاسو نه پوښتنه وکړم تاسو به راته ووایئ دا خو ځان له صوبه نه وه که نه ډي ایس پي ټاون و کیدیم شي تلو د هغه ځای نه ټول خلک هغه باسي او بیا هغه کوي. وګوره فهیم صاحب دا یو پوره مافیا ورته ووایي یا ورته ووایي چې د اختیاراتو او د عهدې غلط استعمال کوي، خلک پریشرایز کوي چې تاسو سره د وسلې او هغه په هسپتال کې داخليږئ، هغه خلکو تاسو تاثر ورکوي چې هلته خلک ناست وي، مریضان وي، هغه په خپل تکلیف کې وي او بیا تاسو دغه شانتې حرکت کوي چې هغه خلک چې هغه د مریضانو علاج کوي هغه تاسو زدوکوب کوي یا تاسو هغې ته دمکیانې ورکوي. عرفان صاحب کومه خبره کوو نو د وخت کې موږ سره ډاکټر فیصل بارکزی صاحب موجود دی، تاسو ممبر یې د YDA ایگزیکټیو ممبر تاسو یې او تاسو دې وخت کې هغه وخت چې کله واقع دا اصل ته موجود هم وای. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو دا راته ووایه چې دا لیټر کې خو هر څه کلیر هم دي خو بیا هم دغه واقعه که تاسو موږ سره لږ شریک کولی شئ چې څه شوي وو دا چې کوم خواجه سرا او چاهت آیا هغه دومره بیمار و دومره خوږ و چې دوباره هغه اوټي ته ودن نه بوته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. فهیم بھائی اول خو موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې کله زموږ د زما مسله راشي نو تاسو زموږ خبره چې کومه ده خلکو ته مخې ته خودی ده او حکومت ته مخې ته خودی ده. فهیم بھائی په دې کې به که تاسو ټایم ماته راکوئ یو ډیټیل خبره وکم. هلو جی ډاکټر صاحب आवाज راځي خبره وکړئ. جی فهیم بھائی دا سکارو چې تقریبا دا 1:45 باندې چې کله د خواجه سرا د ډزې وشو یو پکې وفات شوی و، د بل چې کومه د هسپتال ته راغی نو په هسپتال کې چې کومه د وارډ ته راغل، په وارډ کې چې کومه د کوم چې اول موږ ریسسیټیشن کوم انیشیل چې کوم منیجمنت ته لکه فلوئډ شل کې نولاش وا چې کوم ډریپونه دي دا د سٹارټ وو. په دې ټیم کې د ډي ایس پی صاحب چې کوم دی دغه اوس سره د تحقیقال SHO چې هغه سردار نامه ده او سره چې کوم نگهبانانو دا راغلل زمونږ وارډ ته راغل والته کې چې کومه د هله ګوله سٹارټ کړه چې تاسو چې کومه د دې خیال نه ساتئ و دا خو چې کوم دی انټرنیشنل کیس دی او دغه دي که نه او ایون د علاج سٹارټ و دته چې کومه د کینولا پس شوی و دته چې کوم د فلوئډ لګېدل په دې کې د چې کوم هلته کې ډاکټرانو چې کوم نرسز وي هغه یې تریټن کول سٹارټ کړل په دې کې چې تاسو څوک یې چې زه درته وایم چې رانه مریض شفټ کوي او دغه چې کوم تاسو علاج نه کوئ
په دې کې د دونه زبردستی وکړه چې د مریض چې کومه دا په زور یې اوټي ته شفټ کو او د اوټي پروتوکول دغه دی تاسو د بم پته ټول لکه دونم تاسو د هیلث سره ریلیټډ دي چې کله هم لکه د سي ایمرجنسي کیس راځي ایون مونږ هغه ډایرکټ هغه ته بوزو خو هغه نه مخکې څه ټیسټونه کیږي چې کوم هپاتایټس ته کوم ایچ آی وی دا ځکه چې هغه ته پر یو ځان له سیپریټ مونږ اوزار استعمالو ځکه چې هغه اوزار بیا کا ان کیس مونږ ته پته نه چیرې د کسته یا هپاتایټس ته یا ایډز دی مونږ هغه ته پریشن وکړو او هغه باندې بیا مونږ بل کسته وکړو هغه پراپر سټریلایزیشن نو شي نو دا هم مونږ د یو چې کوم نه سپریډ کو نو په دې کې دا چې کومه د پوزوري مریض شپ کو ایون هغه مریض داخله هم نو شوی او د پوزور باندې اوټي ته شپ کو الته کې بیا دا خبرې سٹارټ کړې چې تاسو چې کومه دا زموږ د علاج نه کوي او بیا په دې کې د کار ورو چې زموږ لکه هغه ډاکټر صاحب ګروپ کې میسج وکړو چې دا خو چې کومه دا زموږ سره د بدتمیزي وشلنو زموږ چې کوم وای ډي مشران دی هغه هم راغل زموږ ورغلول تکي او بیا ډي سپی صاحب سره مونږ خبرو کړو چې ډي سپی صاحب ګوره دا چې کوم د علاج روان دی خو د هر شي یو پروتوکول وي او چې ته دلته کې اوس په زور زبردستی باندې دا کار کوي د څنګه کېږي مونږ د خواجه سره زموږ هغه قدر په نگاهو ته ګورو دا ماشټر یو هغه طبقه ده چې مطلب خلکو ډیره ګیراو کړی ده خو مونږ هغه خلک نه یو مونږ د پر هر یو مریض یو شانت دي چې سو کوم راځي که هغه غریب دی که هغه بختور دی که هغه څنګه هم دی او مونږ دلته کې چې په تور شپه باندې په 1.45 غلو ډاکټران دلته کې موجود دي مونږ د اپریشن نه انکار نه کړي او مریض دونه سیریس هم نه جی نو په دې کې چې کومه دا یو سٹارټ کړی چې نه دا هوته سو علاج نه کوي دا په زور باندې زکوټی تاسو کوم په دې کې ډي ام ای سم راغلي دي کوم د اوټي والا کسان یې غم راغلي دي هغه ټول هغه ته ډي سپی سیب دغه چې کوم د بس مونږ کوو چې ټیسټونه وشي هغه نه بس مونږ اپریټ کوو په دې کې د داسې کار کړی دی چې خواجه سراو ته ویلي دي او په خپل باندې چې کوم زمونږ وای ډي چې کوم یو ایون هغه خو هغه ته ورغلی چې راځي چې کومه حالات کنټرول شي او دغه د سره پراپر خبر وکم دور ته چې کبه د کس باندې سو شو نو زه پتا باندې فایر وکم او بیا چې کوم خواجه سراو دی هغه ته ویلي دي چې تاسو باندې سکه د الګ باندې سو شو نو تاسو چې کوم ذمہ دار دا کسته او تاسو په دې باندې چې کوم ډاکټر صاحب دا چې کوم تاسو خبره کوي لګیا چې په دوی سو شو نو ذمہوار به ډاکټر وي د حواله سره قانون سازي هم خیبر پختونخوا حکومت کولا تاسو ډېر ملاقاتونه کړیو تیمور سلیم جګړه صاحب سره چرته قانون رسیدو فایم بای داسې دی چې زموږ حکومت سره خو کته سودا وګوري کنه چې کله موږ باندې پیلارج کې الته کې پولیس ولا حمله وکړه بیا په ډیزل تک پټانه کې موږ باندې لکه دی یو روټین جوړ کړی دی کنه چې زموږ لکه هسپتال ته سو کوم راځي یا چې کوم دی یا پولیس ولا دی یا ام پی ای دی یا مینر یا لیم عوام دی اگر راځي زموږ باندې تشدد کوي هغه سکیورټي ایک موږ منسٹر سره ډېر میټینګونه وکړو خو منسٹر صاحب چې کومه د بهار بردا وای بس وبشي چې نیکسټ ایئر راځي د باغینه چې کوم د بیل پاس کوم او سپورې لکه صفه خبره ده چې منسٹر صاحب چې کوم دی بالکل خسړې دی زمونږ ډیر زیات عزت کو او سپورې د چې کومه د پراپر سټیپ وانه خوستو ډاکټرانو لپاره چې هغه ایمون د چې سونه غوښل د په د ټینی ورک د وشل او دی په دې باندې ډیر یو چې راځبل دی غنا پاس کوم دی اسمبلی نه او سپورې په باندې او سپورې غنه دي شوی ډاکټر صاحب د منسٹر صاحب په خسړې ته باندې ومنګ سو کو چې کم کاری کم قانوني هغه ته دلچسپي نه ورکوي یا هغه د هغې لپاره د هغه سره وخت نه وي نو په هغه ښه سړیتوب باندې به موږ څه وکړو ستاسو ډېره زیاته مننه ډپارټمنټ خو په قسم نه پرېږدي چې دا ډپارټمنټ ما ډېر خبره هم هغه ده چې مراعات خو د هغې اخلي ګاډي خو د هغې هم استعمالوي د بلې محکمې هم استعمالوي او بهرحال کنسلټنټ صاحب اغوستي ډپارټمنټ چلولو لپاره قانون دی قانون کې هغه دلچسپي نه اخلي یا په هغې باندې ځان نه پوهېږي یا وخت ورسره به نه نو که نشي کولی نو پکار چې خوشحالۍ سره پرېږدي بل کس ته ورکړي بهرحال خو چې کوم دغه ایشو راغلی ده کوم دغه ایشو راغلی ده او کومې طریقې سره دغه شانتې ډاکټران د هغې هراسمنټ کېږي یا هغه هراسا کېږي نو پکار ده چې حکومت هغې ته تحفظ ورکړي نو وړه شان دم اخلو پروګرام کې بیا هرکله فهم صاحب لاهور موټروي باندې یو پیغه مخې تراغ لا چکله یو زنانه گاډي چلو او هغه سره ماشومان ناستو هغه سره گاډي کې پېټرول ختم شو او هغه بیا انتظار کول او دغه دوران کې څه خلک رالل هغه د گاډي شیشه ماته کړله او هغه زنانه سره جنسي زیاته وکړو چې کوم ماشومان هم ماشومان مخامخ دغه سره جنسي زیاته وشو خو پیغه مخې تراغله د هغه متعلق دا هم ویل کېږي چې کله هغه سره گاډي کې پېټرول ختم شو نو هغه موټروي پولیس یا هغه نمبر هم ملاو کړو او هغه ته وې چې دغه شانتي ماته ایمرجنسي مخه ته راغلی دا او زه دغه شانتي دی ځای کې ولاړ یم چې کوم ټلیفونیک کنورسیشن شوی دی نو هغه مطابق وایي چې موټروي پولیس یا چې چاته هغه فون کړو هغه طرف نور ته جواب ورکړی شو چې دی وخت کې څوک هم په ایمرجنسي ډیوټي باندې نشته
یا ناوخته تاسو خپل بندوبست یا هغه چې څه هم کوي په خپل باندې وکړي مجبورۍ تحت به بیا هغه ولاړو چونکې د موټروي سفر تاسو ته پته ده چې دومره که څوک راځي هم نو دومره زر وخت نشي راتلی عمران خان سے پرائم منسٹر سے هغه باندې ډېر سخت نوټس وی اغستری او پنجاب پولیس ته ویلې دي چې تاسو دغه کې ملوث کم خلک دي هغه مخې ته راوړي په خپل ځای باندې انکوایري کیږي شل ټیمونه هغه د پاره وي تشکیل شوی دي او دغه کوم خلکو چې کم کار کړي دي کم درندگی دا کم حیوانیت دی هغه چې کوم کلو سره تعلق لري پولیس هغه زینو تر رسیدلې دی اوس پوری خلک لا گرفتاری پدې کې نه دراغلي هغه په خپل خبره چې کوم انسیډنټ مخه ته راغی په خپل ځای موږ د معاشري کم تصویر دنیا ته خایو کم قسم خلک موږ چې کوم ماشومان سره زیاتې یا کداغه شانته هغه راشي او د خلکو دغه قسم حالاتونه بیا موږ د څه فائدې اخلو په دې ټولو معاملاتو کې بیا هغه خبر راځي چې زمونږ پولیس او بیا چې پولیس یا ادارې کمکار وکي دا غي نه بعد د انصاف نظام چرته دی چې دا غي نه بعد د یوې واقعې نه بعد چې هغه ټول ملک وخوځي یا هغه ته ډېر زیات درد ملاو شي او هغه بیا زمونږ نه یې رشي موږ د کرک د ویډیو سکینډل خبره مخې ته وکړه هغه نه بعد دغه حالات اوس دا یو واقعیا مخې ته رااله دا به هم تیری شي دا به هم د خلکو نه یې رشي عرفان صاحب دا سپیلا واقعیا نه ده وسره چې تاسو ذکر وکړو چې پرایم منسٹر صاحب ټویټ هم وکړ چې جی سخت نه سخت کاروایی وکړي بل چې کوم ماشومه کراچۍ کې واده و بجې ماسخوتن هغه کور نه وته ما خامي وینن سبا خیر ماسخوتن نه لیټ نه دومره او هغه بسکټ اغستو تللی و هغه بیا ریپ شو هغه قتل کړی شو نو آی جی سن ته هم وجدای رپورټ جمع کړي خبره دا چې کومه یو لاجیک د سی سی پی او لاور طرف نه راغی چې دې زنانه دومره نا وخت سکول د سره سړی ولې نو او د خپل پېټرول ولې نه چک کول لکه دا خبره زموږ د قوم محافظ ته دا خبره هغه سره خوند نه کوي چې هغه دا خبره کوله لکه هو اوپنلی خبره کوي چې بالکل ټیکار شوی دا شاید خړلیو لکه دا زنانه دا زموږ ریسپانسیبিলিټي دا یو اخلاقی طور باندې هم دا ځنګل هم سنه قوانین وي موږ د ځنګل نه هم بدتر ده کې اوسې ګو لګایو دغه حضنور په نوخار کې هغه سره سو شو دا هغه قاتل ارس منی چې ما دا ارس کړی دی او هغه نیولې دی او هغه مړنک قانون ته حواله ک اوس په پورې ایدا انتصاف پته مناسب خبر کوي یو کال مخکې په خیبر ضلع کې د نهم جماعت طالب علم سره چې کوم جاته شو کوم به درد سره قتل کړی شو هغه کس گرفتار شوی هم نه کال بعد هغه ته انصاف نه ملاويږي دا غنه بعد خو به رسړي پسې کړل کې هم دغه رحم راشي چې دومره وخت شو ماته انصاف نه ملاويږي زه سو کوم بیا د خلک په بغاوت باندې راشي او بلوچستان کې یو سارجنټ اووی سنگ ملک پخوانی ایم پی ای دا ویډیو مخامخ تاغه گاډي کې ناشته سړی وجنی لګیا دی او بیا زموږ دلتونه وي چې موږ سره خو ایویډنس پورا نه دی او سړی لاړه بری شو دا زموږ انصاف نظام دی ریاست کې موږ اوسېګو موږ هغه ریاست کې اوسېګو چې کوم ځکه نقیب الله محسود د هغه د قتل کې څوک کړي هغه خلکو ته څوک تحفظ ورکړي څنګه پروتوکول سره هغه موږ عدالتونو ته راولو او څنګه د ضمانتونه کیږي او د هغه د بچکولو په شابانه کم لاسونه دي موږ په دغه ریاست کې اوسېګو الله دې وکړي چې د خلکو په ژوندونو کې رحم راشي پروګرام مو ختم دی موږ ته اجازه راکړئ د الله پامان